جی بالکل دا وخت زموږ سره د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان موجود دی کوم چې دغه انتخابي کمپاین کې بړ چړ کیسه اخیستې ده او کلي په کلي چې کوم دی دوره کوي په دغه دوره کې د هغوی سره حجره او جومات چې کوم دی هغه هم شریک دي خو پوښتنه به کوو ایمل ولی خان چې کوم ټویټ کړی دی یعنی د وزیر اعلی د رور نه 3 کروڑ روپۍ اخیستې شوي دي نو ایمل ولی خان دغه پوښتنه لرو چې دا 3 کروڑ روپۍ په دې باندې لږ مونږ او زموږ کتونکي پوه کړي چې دا ترې ولې اخیستې شوي دي. ډېره مهرباني الف خان رور ما خو پرون خبر ورکړو ما ته چې کومه اطلاع ده نو دا بوتل و کینول و 3 کروڑ روپۍ اخیستې دي بیا یې هغه راپرېښي نو دغه کاته کې غشتي څنګه داسې جی لکه د طالبان او دغه خلکو رور زه خو یو تا ته بم خواستی او ستا پترو بڅ د ټول پښتون قوم ته یو دا خواست کوم ما په دې ډېر سوچ کړی دی موږ پکار دی دا زموږ ډېر ښکلي نوم طالب علم د جومات او د مدرسې طالبان موږ پکار دی چې یو دا عهد وکړو چې موږ به دې نه پس دې ته طالبان نه وایو موږ به دې ته دهشتګرد وایو. طالبان خو ماشومانی د مدرسې طالبان دي چې څوک سبق وایي علم حاصلوي هغې ته طالبان ویل کېږي دا بې علمه لا علمه بې دینه لا دینه دهشتګرد دی دین نه لري دی مذهب نه لري دی ایمان نه لري دی هیڅ نه لري دی تش دغه خپل سوچ لري دی ته به دهشتګرد وایو دغه دهشتګردو هغه اوچت کړو او بیا یې په 3 کروڑ پرېښي. ایمل خان همدغه خلکو بل ورځ یو سټیټمنټ جاري کړی دی چې یو خو یو خان نه منمه نه پرېږدو او بل یو نیشنلیم نه پرېږدم د نیشنل سره دوی د دومره دښمني ولې. الحمدلله موږ په دغه خبرو فخر کوو چې عوامي نیشنل پارټي ځان د دې خاورې مالک ګڼي او دا اسفندیار خان ډېر پخوا ویلو چې د کلم د خاورې خبره راشي نو کرایه‌دار سره د چا کار نه کار مالک سره نن ته یې حکومت د پی ټی آی دی هغې نن هم یو طالب بلکې زه خو چې دا اینم سوري یو دهشتګرد زه چې څه اینم نو د پی ټی آی او د دهشتګرد په خولې خبره هم یوه ده او نن پی ټی آی ټارګټ کېږي نه او الټا هغې ښکاره وایي په پاټو کې واحد عوامي نیشنل پارټي تاسو چې کومه خبره وکړه اول یې ذکر وکړو د امن جرګې چې په لومړني فرصت کې به د امن جرګې مشران ټارګټ کوو بیا به د عوامي نیشنل پارټۍ مشران ټارګټ کوو او بیا به د فورسز مشران ټارګټ کوو نو زه په دې فخر کوم چې زما د خاورې د ملکیت خبره راځي نو د باچا خان پیروکار خپل د دې خپل خاورې ځان مالک ګڼي او ټول عمر چې د خاورې خلاف څوک هم د خاورې خلاف کار کوي ابا مالک ټارګټ کوي لہذا دا یو ښکاره ثبوت دی پښتنو ته چې بطور د پارټۍ واحد عوامي نیشنل پارټي ده چې د خپلې خاورې ملکیت کوي. ایمل خان بل مراسي پوسټ ته مې اشاره کړې وي او بل دا چې خپل هغه سیاسي کمپاین چې یاره دا خو هم د دوی پیداوار دی په زموږ چې کوم دی دغه بیان ته څنګه ګورئ؟ ما لکه وخت راکوي نو دا خو ډېره تفصیلي خبره ده او تفصیلي خبره په دې ده چې د دې به لږ تاریخ ته ځو چې تاریخ ته یې لاړې نو واحد عوامي نیشنل پارټي هغه ګوند دی چې دی په هر حالات کې که موږ په ضیاء الحق دور علی چې هغه وخت کې دا ټول خلک ورپسې وو موږ ته بلکې الټا د اسلام دشمن ویل کو دې کې تب بیا د مشرف دور علی چې کوم کې ولی خان بابا باندې فتوا لګولې چې دا به د اسلام او د جهاد دشمن دی کو دې کې بیا ته زما د حکومت دور علی او کو دې کې ته نن ګورې په هر دور کې زمونږ بیانیه یوه ده هغه د امن بیانیه ده د خپل قام دپاره د امن او موږ ټول عمر دا ویلي دي چې پردي جنګونه په خپل قام مسلط کول تبعی راوړي خپل قام تباه کول دي بای دا کم خلک دي د دې کمه خوله ده د مراد سید خو چې څنګه دا بل څیز دی دغسې یې خولم ده لکه پیسې یقین مه کوه داسې کار دی چې هغه نن راپاسي او هغه چغې وایي او هغه دا خبرې کوي دا خبرې او مقصدي لکه هغه 1 ارب ډالر یو له په مخ ویشتې 2 ارب ډالر بل له په مخ ویشتې او عمران خان باغار صدله په دې مخ ویشتل لکه هغه موږ ته هغه خبرې هم راغلي دي خو نن بی ستا جرګې چا وکړې چا کې ایمان نشته الحمدلله موږ بې ایمانه نه یو جرنل فیض راغلی پېښور ته دغې جرګو دپاره د کراچۍ نه دا صاحب روست دی دغې جرګو له دی بیرسټر سیف دغه جرګې د دې په مشرۍ کې شوي مراد سعید لکه د دې ټول عمري کار دا دی چې ګند به پخپله کوي او بدنامۍ به پکې بل
نن مراد سید په کم مخ دغه خبرې کړې دي د دې جواب دی ورکی چې د بیرسټر سیف او د فیض حمید په مشرۍ کې چې کومې جرګې شوي دي هغه جرګو کې څه فیصلې شوي ولې دا د پی ټی آی نه دي صوبایي حکومت د چا دی کو څوک دی وخت دا ډرامې کوي چې د وفاق حکومت کار دی بای زه خو چغې دا وام چې په پاکستان کې را تیر دوره نه ټوله د اسټابلیشمنټ دوره نه وچلېده او د اسټابلیشمنټ په دوره نه کې اوس هم د پیښور حکومت زما د پښتونخوا حکومت هم هغه د غلامۍ دور نه تیریږي د افغانستان ټولې جرګې رابطې د پیښور حکومت د پیښور کور کمانډر کوي د اسلام آباد نه ما هغه مخکې یو ورځو کې هم وې زه زرداری صاحب زه ته موږ تلو روجماتي له موږ راغوښتو کو روټۍ له موږ راغوښتو اوس خدای شته مانه دایریږي شهباز شریف صاحب مولانا صاحب ما سره ناست او شهباز صاحب مخامخ کېناست دا ډېر آغاز وده دی ما شهباز صاحب ته وایي چې شهباز صاحب ته خبرې چې دا د جرګې خبرې روانې دي هغه خبر هم ته نو مور ته شهباز صاحب دا څنګه ملک ته لکه دلته ښه جرګې روانې دي طالبان ریلیز شو هر څه وشو او ته وزیر اعظم ته خبر هم ته بھائی تشه ډرامه ده نن هم پکار دی چې بیرسټر سیف صوبایي حکومت او هغه بل خو ټرانسفر شوی دی خو چې دا څه پاتې دي اوس هم پکار دی چې قام ته راخلي چې جرګې په څه بنیاد شوي جرګو کې څه فیصلې شوي دي ځکه چې هماغه جرګو ترمنځ ردي خلک رها شوي دي هماغه جرګو ترمنځ دلته خلک راوستل شوي دي او دلته ټکانې ورته میلو شوي او دغه جرګو په بنیاد نن چې څه کېږي دغه روان دي زما د پښتون قوم دې ځل زه چغې وام چې ما د خپل دشمن معلوم دی الله د خیر کوي کو زما په یو ورکرم خدای مکه داسې څه چل وشو زما به دې ځل لومبنې اف آی آر په دې وزیر اعلی په بیرسټر سیف په دې حکومت او د دې حکومت سره چې کوم تړلې خلکو زه به نیغ ځم بذات خود به زه په دې اف آی آر کوم زه په دې پوهیم او ټول پښتانه په دې پوهیم چې ستاسو دې ځل چې کوم اور لګولی دی د دې اور لګولو دا خلک ذمهوار دي دې نه به تپوس کوم ایمل خان دا پیزا څوک جوړوي ستاسو دغه خلک چې لاړل نو هغه ټیم کې دا صورتحال نو نن چې کوم دا سیاسي کمپین روان دی نو تاسو ته ماحول چې سیاسي کمپین خو هر ځل موږ سره داسې کېږي خو کتو ګوري نو دا تاریخ دی چې په افغانستان کلم دا اثرات راځي نو په پاکستان به د هغې اثرات راځي خو زمونږ خو دې ځل دا تمه وه چې زمونږ د پاکستان فوج چې دا به په دنیا کې اووم نمبر بهترین فوج دی بیا دی وایي چې باړ لګېدلی دی هر څه انډر کنټرول دی نو بیا دا نه ده موږ یریږو نه موږ الحمدلله نه د خاورې نه تلو والی یو او د ځان خیال به ساتو الله پاک دا حکم دی موږ ته چې حفاظت په خپل کوئ ټول مؤمنانو ته ټولو انسانانو ته د الله پاک حکم دی چې خپل حفاظت به کوئ نور زه هر ځای کې چغې وایم چې مرګ یو ځل دی خوند پکې دا ده چې مرګ په دویم ځل نشته یو ځل به مرو هغې نیټه الله پوره کړې ده دغه یره نشته په دې خاوره به یو د دې خاورې دپاره به څنګه چې مشرانو ځانونه قربان کړي دي داسې به موږ هم ځانو دې ځل او بل ځل کې فرق دا دی چې تېر ځل خو موږ خپل قام چې پویو نو قام هم نه پوهېدم دې طالبانو له به یې والی ورکولې امیلونه به یې ورکول چې ورشئ او جهاد پې وکړئ دې دهشتګردو له نن الحمدلله د هر ځای قام پښتون د امن دپاره روزي د دهشتګرد په لاره نه دوکه کېږي یو کس یې اغوا کړی دی عوامو کې دا شعور پیدا شوی ورته سوال جواب وکړو چې 15 کروڑ روپۍ راولېږه هغې ورته واپس سوال جواب کړی وي دا تحفه شوسته وي دغه ده چې ورسره څه کوې هغه ورسره وکړه نو دا زما دپاره لویه ده چې نن په قام کې دا شعور شته پاکستان کې او په افغانستان کې ډېر فرق دی دا نه ده چې زه په هغې خفه نه یم ډېر پې خفه یم خو پاکستان کې هغه حالات هغې حد ته نشي تللی روانېږي به اپریشن هم شروع شوې خو زه بیا هم دې ته وایم چې سنجیدګۍ سره کار کول دي تش د امن په خاطر چې څه زموږ د امن په لاره کې رکاوټ راځي چې د هغې ایمل خان اخیرنۍ پوښتنه کوه بل استازو یو سټیټمنټ راغلی چې دوی اسلام آباد ته ځي یا کوم لانګ مارچ کوي نو کارکنانو ته تاسو یو حکم جاري کړو آیا دې سره به تصادم نه راځي دوه کارکنان مخبلو کې نه دا کېږي یار تصادم دپاره د هغه سړی سوچ کوي څوک چې تصادم نه جوړولو غواړي اوس چې یو سړی بدماش د ځان نه جوړ کړی فرعون د ځان نه جوړ کړی دی او د پاکستان په نبض راقابو دی آرمی چیف به د ده په خوښه لګي حکومت به د ده په خوښه ختمیږي الیکشن ولې دې څه شوز دی هېڅ شی نه دی د بیزو په شان مخ یې نیولی دی کور په کلي په کلي چې زه تش بکواس کې د سړیتوب خبره یې نشته زه دغې ته تیار یم تصادم کو جوړېږي دې ځل موږ تصادم ته تیار یو خو موږ نور دغې بدماشۍ ته دې نه پرېږدو زه اوس هم دوراوم خپله خبره چې کو عمران نیازي اعلان کوي چې موږ ځو او اسلام آباد بندو نو زه بیا دوراوم چې زه به خپلو ملګرو ته وایم چې ښه تیار به روځو د دې لارې نه د
د دوی چې تقریر وي تقریر کې چې کوم دی به تاسو ټارګټ یې خبرې وي او بعضې کوم تماشبین چې ناست یا کوم خلک تبصرې کوي هغوی دا و چې سیاست نشستګي ختمه شوله او دې کې د ایمل ولي خان هم لاس دی نو په دغې بس کو زما لاس پکې څوک ګڼي نو ښه ده و دې ګڼي دا هېڅ خبره نه ده خو زه کم سے کم د ما ویلي دي چې خوله کولاوی څوک به ورکوم زه ټیک شوه د باچا خان پیروکار یو په هغې هره خبره پیږو تر اوسه پورې انشاءالله د چا ملاس ته غوام نه ده پاڅولی خو یو ډله چې د میاوالي نه راځي او زما په کلي کې ودرېږي او ما کنځي نو د چا به څه تم خو زما وس کېږي او زما وس کېږي دا به رو پلان کوو زه به دغه منیګاله ته ورځم او زه به دله مور خور کنځم ماله چې څوک داسې لوبې کوي زه به یې ورسره کوم کو څوک وایي چې زما لاس پکې دی سیاست نه شایستګي چې چوخ کې د هغه دنیا ته مخامخ هغه دا نه ده چې چا نه پټ دی د 500 یو کالو یو بوډا سړی دی پښتنو په میکاپونو یې ځان راځوان کړی دی هغه کارونه خپل هلکانو ته هم خولي هلکان په مخونو جنډې جوړوه میکاپونه کوه یو عجیبه ماحول یې جوړ کړی دی او په دغې خلکو بیا بدماشي کوي لکه پرون ته سوچ وکړه وي کو تاسو له څوک دمکي درکوي واپس دمکي ورکوي نو اوس لکه دغه اجړا بچا له دمکي ورکوي خدای ته وګورئ خو بس بیا یې دغه حل یې هغه شهباز ګل صاحب دی کو څه شیز دی بیا به کله ورله اکسیجن نه ورځي او کله به ورله ماسک راوړي او کله به ورسره څه کوي خو دونه نه دي خو انشاءالله دا به دنیا ته ښایو دا د بنګړو هغه بار دی د بنګړو هغه بار دی مشر به کیسه کوله وي یو پښتون را روانو نو وي په سایکل یې شاته بوج اچولو نو وي اسپایي ودرو وي د یو اړخ له ډب ورکوي ورته وایي چې دی کیسې دی وي چې بل اړخ له ډب ورکو نو هېڅ پکې نشته دا د بنګړو هغه بار دی 2 ډبه غواړي دی کې هېڅ نشته پښتانه چې تمه لري په دې سیاست کې څه میسج ورکوي انشاءالله پښتنو ته وایم چې زما دپاره خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې نن پښتانه په خپل حال دپاره پوهېږي نن کور په کور د امن ټپې روانې دي نن کلي په کلي کو وزیرستان دی کو سوات دی کو ممن دی کو چارسده ده کو بونیر دی هغه ځایونه چې چېرته به خلکو دا اړه نه کو نن ګوره د سوات په شان خلک روتي دي او د طالبانو دهشتګردو خلاف خپل دغه کوي نو انشاءالله پښتنو ته زه وایم چې خپل حق به ګټو امن به هم ګټو او انشاءالله دا چې کوم د 13 کالو نه په موږ باندې